अस्सलाम वालेकुम तاسو سره حلیمه غیور هیلث میک کې ځل بیا موږ تاسو سره رالو تاسو څنګه پته ده هیلث میک موږ تاسو سره ایکسرسایزز خایو ډیفرنٹ قسم کې جیم ایکسرسایزز ہوم ورک آؤٹ اور نیوټریشن سیگمنٹ موږ تاسو ته خایو نو زما سیگمنٹ تاسو ته پته ده چې ہوم ورک آؤٹ بیس دی تاسو ته ما لاست ویک هم خسته ورک آؤټس خېلیو امید لرم چې تاسو هغه فالو کړی وي او سم تنیز کړی وي ان شاء الله دې ځل بیا تاسو سره زه راغلی یم په نوې ایکسرسایزز سره کم کې چې موږ ډیفرنٹ باډي پارټس په ټارګټ کوو نو دې ځل زموږ باډي پارټس کې آرمز ورک آؤٹ به موږ ټارګټ کوو کم کې چې تاسو اکثر تاسو وینئ دا آرمز چې کوم دي نو دا لوز دي یا د دې پیټس دي دې د لاسه چې د اکثر خلک تنګي چې یاره دا فیټس موږ څنګه کم کړو زه به تاسو ته نن د آرمز ورک آؤٹ ښیم چې کوم ډېر افیکټیو اور ډېر ایزي دي بغیر کسی اکوپمنٹ کے آپ اس کو کر سکتے ہو نو زوبا خپل سیگمنٹ طرف زموږ فرسٹ چې کوم ایکسرسایز دی هغه دی سمپل سمال سرکل وی پوزیشن کې تاسو لاسونه نیسئ اوپن لیگز به وي شولډر برابر ټیک ده بیک په بالکل سټریټ وي داسې کرو کوي ونه بالکل به سټریټ بیک ساتئ اوپن لیگز به سمال سرکل موږ ورکوو ټیک ده یہ دیکھئ او چې څومره تاسو سلو ورکولی شئ سرکل هغومره به سلو ورکوو دا جتنا سلو دیں گے هغې عمره به مونږ افیکټ کیږي لاسونه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 روटेशन चेंज देना पस पता सो दे रोटेशन चेंज के सर्कल रोटेशन में चेंज के यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دوی کې تاسو ځان سره چې کله لګونتي تاسو لګوت کې عادت شي دای نه پس پکې تاسو ځان سره ویټ ونیسلی شي څه ایکول ویټ واخلئ یو لاس کې ویټ ونیسئ بل لاس کې ویټ ونیسئ هغې سره تاسو هم دا ورک آؤټ کولی شئ ډېر افیکټیو ورک آؤټ دی ډایرکټ تاسو آرمز ټارګېټ کوي ټیک ده نیکسټ سیټ چې زموږ کم دی هغه دی فل سرکل دا و سمال سرکل بالکل سلو چې څومره تاسو کوئ دونه به تاسو افیکټ کېږي فل سرکل کې موږ سه دا زموږ باډي ده دونه زموږ سپیس دی چې هر چا باډي څومره سپیس وي هغه عمره به د تاسو د دې ویټ ساتي ټیک ده اور لینتھ به موږ د دې لږ غونتې هیډ برابر ساتو یہ 1 2 3 4 بالکل سلو وکوئ 5 که ویټ نیسئ لاسونه به بند دي که ویټ نه نیسئ وداؤټ ویټ کوئ لاسونه به کلوئ 6 7 8 9 10 11 12 rotation change 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دوی کې به هم ستاسو چې کوم لیګز اوپن کېږي هغه به د شولډر برابر اوپن وي بیک په سټریټ وي سلو روټیشن به کوئ انهیل ایکزیل به کنټینیو ساتئ نیکسټ سیټ زموږ ترډ دی هغه هم د آرمز دپاره دی هغې کې به موږ څه کوو اوپن لیګز به وي د شولډر برابر ټیک ده دوی نه علاوه به زموږ چې کوم لاسونه پوزیشن وي هغه هم بالکل سټریټ وي شولډر برابر स्टैंडिंग सीजेड दे چې کوم سره زموږ آرمز ټارګټ کېږي ټیک ده دا یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 دا تاسو د 24 دوا سیټس کولی شئ د دې نه مخکې چې ما تاسو ته کوم وخیل هغه هم تاسو د 12 ریپیټیشنز دوا سیټس کولی شئ کم کې به تاسو روټیشن هم چینج کوئ او څومره تاسو دا ایکسرسایزز سلو کوئ دونه به تاسو ته افیکټ کېږي دونه به تاسو چینجز زر راځي او دونه به تاسو ته فیل کېږي هم یس 4 3 2 1 देखिए फुल تاسو دا بغیر ویټم کوئ تاسو ته به افیکټ راځي تاسو ته به تاسو لاسونه به ستړي ستړي فیل کوي تاسو مسلز ټارګېټ کېږي نیکسټ سیټ چې زموږ کوم دی هغه دی سټینډینګ بایسپ کرل سټینډینګ بایسپ کرل څنګه کې تاسو ټارګېټډ ایریاز دا مسل دی صحیح ده بایسپ مسلز هغې کې به تاسو څه کوئ شولډر برابر اوپن لیګز به وي دې کې تاسو ځان سره ویټس هم نیسلی شئ وداؤټ ویټ هم کولی شئ فرسټ سټارټینګ وداؤټ ویټ وکړئ نه پس چې تاسو لږ عادت شئ یو هفته پس بیا تاسو ځان سره 1 kg ویټس والئ دا سټینډینګ بیک سټریټ شولډر به ریټریکټ وي بیک طرف ته بیک په سټریټ وي یہ 1 ایکسهیل انهیل اچھا دیکھئ صحیح چې اکثر خلک دا خپل ایلبوز موو کوي دوی سره دا کوي دا غلطه طریقه ده داسې به نه کوئ خپل ایلبوز به ځان سره اټیچ ساتئ نږدې
او دې نه علاوه به هغې ته موو نه ورکوئ ستاسو شولډر نه ایلبو پورې چې کوم لاس دی هغه به موو نه کوئ صرف ستاسو فور آرمز به موو کوئ او ستاسو ریسټ چې کوم دی دا به بینډ کوئ نه دا به هم سټریټ وي یہ ایکسهیل انهیل That's 2 3 That's 5 सावा खुलो के सावा बंद के 6 7 8 9 10 11 12 दस तासुदा द 12 रिपीटिशंस यो सेट हम को लेशे आइने अलावा लगता सो आदत छे दो सेट्स हम को लेशे आइने पस तासु लग नो आदत छे यो हफ्ता पस वके तासु द रिपीटिशंस या तो लेशे ग्रे सेट हम को लेशे हो ब्रीथिंग मस्ट इज तासु ब्रीथिंग टेक्निक जे सही तासु मसल्स ब सही टारगेट कीगी नेक्स्ट जमुंग जे कम सेट दे आगा दे द बाय ट्राइसेप किक्स वाला अगर किस दी ओपन लेग्स बशाते शोल्डर बराबर 10 डिग्री माने बस तासु बेड्स डाउन दी पोजीशन की तासु खपल लासुना वाइस्ट तदीन अलावा तासु एल्बोस शोल्डर ना एल्बोस पूरे जेब मूव ना कई लासुना लाइन अलावा बस तासु सिर्फ फोर आर्म्स मूव कई ये 1 2 3 4 तासु दाओ के नदीम 12 रिपीटिशंस यो दो सेट्स को लेशे ने ददीने पहले से कम मुंगो को आई के तासु बाइसेप इन्वॉल्व फुल आर्म्स इन्वॉल्व देखे तासु द ट्राइसेप बैक मसल्स इन्वॉल्व दी दास मनो इंशाल्लाह मुंग तासु नोर एक्सरसाइज हम खायू नेक्स्ट सेगमेंट मुंग सर द हमजा बताओ तो जिम सेशंस थी और इंशाल्लाह जब बताओ तो दोबारा नेक्स्ट वीक राजम नूर खस्ता वर्कआउट्स बताओ तो और टोल नजरी शीश चिताओ तो मुंग कम वार्म अप खेले हो स्ट्रेचिंग और कूल डाउन पर फर्स्ट सेगमेंट की नो अगर बताओ तो लाजमन कवे चिकल हम तो फर्स्ट एपिसोड की कम वार्म अप स्ट्रेचिंग कूल डाउन खेले हो अगर लाजमन कवे दाई ने अलावा बताओ तो दा वर्कआउट्स न कवे पल चिकम स्ट्रेचिंग दे कूल डाउन दे वार्म अप दे दा हर से बताओ तो मस्ट वर्ड सरा इंक्लूड कवे नो दिन मख के और दिन रस्तु वागा कवे और दाइन पस पे इंशाल्लाह मेरा वर्कआउट कोई तासु इंजरीज न कीगी और तासु इंशाल्लाह खास सफल करेगी थैंक यू अगर बल जे न टारगेट कई चुनके घट मसल दे अगर जस्ट शोल्डर टारगेट कई शोल्डर बाय जो सुना फैट्स थी अगर ना फैट्स का खत्मी की और मसल पत्ती की ठीक थे और बल दाता कोर के संग कोई सिंपल दो बॉटल रवाख ले 500 ml एज ए डंबल तासु यूज़ के का गम नहीं तासुरा सिंपल पोजीशन जोड़ के और लाइक सिंपल 10 तासु को है 1 2 3 विदाउट वेट हम तासु शोल्डर एक्सरसाइज का वैसे नॉर्मल रूटीन के जमुक द्रेवण एक्सरसाइज ख़त्म शुरू जमुक प्रोग्राम टाइम ख़त्म दो के थे और मुझे इजाज़त रखे तासु मेज़बान तासु ट्रेनर मुहिबुल्लाह बंगश ते इजाज़त रखे वस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एम ज़हरा द फिजियोथेरेपी दी सेगमेंट सरा नम बिया हाज़िर कम कि तासु खपल मालूमात शेयर कोम आगा बीमारियां मुबारकी कम कि तासु द फिजियोथेरेपी थ्रू ट्रीट को लेशे पदे सेगमेंट के नन चिकम जमुक टॉपिक ते आगा दे डायबिटीज़ मीन्स शुगर आगा बीमारी दा चिकम बतासु आम तौर माने ढेर ज़्यादा खलको न दी नुमोर दले और तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान की ना बल्कि पूरे दुनिया की चिचर तम खलक दी आगे कददी तादाद ढेर ज़्यादा मुंग सर मौजूद दे जगह चिदा ढेर ज़्यादा आम बीमारी दा और ढेर ज़्यादा पासानी से चिदे आगा खलको ते की दा चिदे सुमरा चिदे दा यो मामूली बीमारी कार उम्र चिदे दा मामूली न दा ढेर ज़्यादा तस्वरतु है खतरनाक बीमारी दा जगह चिदा यो पखपल यो बीमारी दा खुदा जान सर जन नूर दुम्र ढेर बीमारियां लचिदे दावत और क्रिस्ता जिसम ता चिदे सर तास तो नूर दुम्र ढेर मसले पैदा शी चिदा पकी यो लिहाज सर चिदे आगा शात पैदा शी नो दा चिदे बिल्कुल हम लाइट नदी अगस्तल पकार और ददी इलाज चिदे आगे माने ढेर ज़्यादा फोकस कोल पका दी नो टोल ने पहले खबर तास तो दावा हम चिदा शुगर लगी की सिंगा या शुगर चिदे आगा सतोई कतासो यो आम इंसान गोरी नो दियो आम इंसान चिदे यो जमुंग ची शुगर लेवल दे आगा मेंटेन की सिंगा जमुंग बॉडी की चिदे जमुंग पैंक्रियास चिकम दे जमुंग बॉडी की ग्लैंड दे आगा से कई आगा जमुंग सरा बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दे एंडोक्राइन चिदे दाई फंक्शन सिंगा दे अमुंग सरा पेप्टाइड हार्मोन रिलीज के कम जमुंग सरा जोड़े जमुंग बॉडी की इंसुलिन ग्लूकागोन और सोमेटोसिस्टीन दा द्रेवाड़ा आ हार्मोन दी चिकम जमुंग बॉडी के जमुंग द शुगर लेवल चिदे आगा मेंटेन साथी मेंटेन सिंगा साथी चिकल ज्यादा नु कमई चिकल कमी नु आगा ज्यादा उस दा जग कमई और ज्यादा सिंगा दी प्रोसीजर से दसी चिकल मंगा स खुराक उखरो मिसाल के तौर पे सम दस खुराक ची आगे के द शुगर क्वांटिटी ज्यादा हुई नु चिकल आगा जमुंग बॉडी द लार से जमुंग बॉडी डिसॉल्व की आगे न शुगर उबासी और आगे त पतो लगी ची उस ब्लड की द शुगर लेवल हाई शो
مطلب های څنګه شو چې کوم نارمل زموږ باډي دپاره پکار دی هغې نه های شو ځکه چې کله موږ روټۍ وخورو نو هغې نه 2 منټه بعد موږ سره زموږ باډي انسولین ریلیز کول شروع کړي ظاهره خبره ده چې روټۍ وخورو نو هغې کې څه نه څه مقدار باندې ضرور چې دی هغه ګلوکوز کوانټیټي موجوده وي نو اوس فار ایگزامپل ستاسو باډي تاسو داسې شوګري فوډ وخوړ او ستاسو باډي کې چې دی شوګر لیول زیات شو او باډي ته پته ولګېږي چې یاره شوګر لیول زیات دی اب فوراً پینکریا ته چې دی سیګنل ورکړي چې یاره بلډ کې شوګر لیول زیات دی انسولین ریلیز کا انسولین چې دی باډي هغه پینکریا چې دی ریلیز کې بلډ ته راشي هغه څه وکړي ټول نه پهله خو هغه چې دی هغه کم زموږ بلډ کې دننه چې کم زموږ ټیشوز دي نو هغې ته اورډر ورکړي چې تاسو د بلډ نه دا ګلوکوز راکاږئ او ځان کې جمع کړئ نو هغه څه وکړي چې د بلډ کې څونه سرکولیټنګ ګلوکوز دی هغه ټول ابزورب کړي او ځان کې اکومولیټ کړي دې نه علاوه دا څه شی کوي چې دا زموږ لیور ته دا اورډر ورکړي یو لحاظ سره چې تاسو دا کم ګلوکوز چې زموږ بلډ کې زیات شوی دی دا سټور کړي او کنورټ کړي ګلوکوګن کې لایک داسې شو چې تاسو کله یو شی زیات وي نو تاسو وایئ چې زه دا نیم بکي دوباره فریج کې نو څه ټایم بعد به دا دوباره راولو ان کیس همداسې کېږي هغه چې دی ځکه چې هغې ټایم کې بلډ کې ګلوکوز زیات دی نو هغه خو مینټین کول دي که نه نارمل فنکشن دپاره هغه واپس یو نارمل حالت ته راوستل دي نو انسولین څه شی کوي هغه دا مینټین کله چې های ګلوکوز هغه دا مینټین کوي واپس نارمل ته راولي څه ترو باندې یو خو ټیشو چې دی هغه بلډ نه هغه ګلوکوز راکاږلو دویم څه شی وکړو زموږ چې کوم لیور دی مطلب زموږ جګر چې کوم دی هغې څه شی وکړو زموږ دا چې ایکسټرا ګلوکوز دی دا یې کنورټ کړو ګلوکوګن ته ښه هغه چې دی هغه کنورټ کو ظاهره خبره ده چې څومره ګلوکوز پکار هغه پرېښود نور هغه چې دی اکومولیټ کو نو داسې موږ سره د ګلوکوز لیول چې دی هغه مینټین شو دې نه علاوه چې کله موږ سره شوګر لیول لو شي مثال کے طور پہ اکثر تاسو ګورئ روجو کی یا همداسې انسان خوراک نه کوي نو شوګر لیول چې دی موږ سره لو کېږي چې کله شوګر لیول لو شي نو باډي اګین سیګنل ورکړي زموږ برین ته چې زموږ ګلوکوز لیول بلډ کې چې دی هغه لو شوی دی هغه دوباره پینکریا ته سیګنل ورکړي هغې ته وایي چې یاره دا مینټین کا پینکریا موږ سره څه شی وکړي ګلوکوګن چې دی هغه ریلیز کړي هغه څه شی وکړي هغه لاړ شي لیور ته او هغه سټور ګلوکوز چې کوم ما تاسو ته ویلي چې انسولین لیور ته ویلي چې دا اوس نه دی پکار دا ته سټور کا هغه به اوس پکار راځي چې اوس زموږ سره ګلوکوز لیول لو شو هغې څه شی وکړو هغه ګلوکوګن چې دی واپس ګلوکوز کې کنورټ کړو زموږ بلډ کې ریلیز کړو داسې چې دی زموږ چې کم یو نارمل انساني چاته چې ډایبټیز نه د هغې دا بلډ شوګر لیول چې دی داسې مینټین کېږي کانسټنټلی دا پروسس چې دی زموږ باډي کې رواني د باډي شوګر هومیوسټیسس کنټرول کولو دپاره اوس راځو موږ دې طرف ته چې یاره ډایبټیز کې موږ سره څه شی کېږي او ډایبټیز موږ څه ته وایو ډایبټیز موږ سره چې دی دا ډیزیز دی د کاربوهایډریټس فیټس اینډ پروټینز مطلب دا چې زموږ باډي چې کوم دا هغې کې چې دی انسولین یا خو ریلیز کېدل بند شي مطلب زموږ پینکریاس چې دی هغه یا خو انسولین ریلیز کول چې دی هغه بند کړي یا سټاپ شي یا د وایرس د وجې یا ډیزیز د وجې یا هغه سیلس چې کوم زموږ بلډ کې دي ټیشوز دي هغه چې دی ما چې تاسو ته څنګه پهله وویل چې کم بلډ نه دا شوګر چې دا سټور کوي یا راکاږي هغې چې دی دا انسولین چې هغې ته اورډر ورکوي چې ته بلډ نه دا شوګر راکاږه هغه ریسپټرز چې دی د هغې چې دی هغه بلاک شي هغه کار نه کوي نو هغه شوګر چې دی کانسټنټلی رو بلډ کې زیاتېږي او هغه همداسې بلډ کې موجود دی ځکه چې یو خو نه هغه چې دی ډیزالو کېږي او نه چې دی هلته انسولین ریلیز کېږي چې هغه دا اورډر ورکړي چې دا خو چې دی دغه زیات شوی دی بلډ ګلوکوز لیول نو داسې موږ سره ډایبټیک پیشنټ چې دی هغه داسې وي چې بلډ ګلوکوز لیول چې دی هغه های وي اوس موږ راځو د دې وجوهات طرف ته د دې چې دی څه خاص وجه چې دی هغه اوسه پورې نه ده معلومه چې یار دا چې دی خامخا د همدې وجې کېدی شي خو د دې چې دی موږ سره اقسام کېدی شي چې کوم کې چې موږ دا ویلی شو چې دا د دې وجې شوی یا دا د دې وجې شوی د ډایبټیز بیسیکلي موږ سره 2 ټایپس دي ټایپ 1 ډایبټیز اینډ ټایپ 2 ډایبټیز ټایپ 1 ډایبټیز موږ هغه ټایپ اف ډایبټیز ته وایو کوم چې موږ سره بالکل ارلی سټیجز اف لایف کې کېږي مثال کے طور په د دې چې کوم عمر یې زیاتر هغه خلکو کې چې کوم 15 18 بالکل ځوانۍ کې چې موږ ورته وایو هغې عمر کې چې کوم ډایبټیز موږ ته کېږي زیاتر هغې ته موږ ټایپ 1 وایو ټایپ 1 والا ډایبټیز چې زیاتر بلکې آلموسټ 90% چې هغه ټول جینیټیکلی مثال جینیټیکلی موږ داسې وایو چې مثال کے طور په د مور او پلار کې یا نیا نیکه کې چې دی هغې کې شوګر وي نو هغه هغې ته ټرانسفر شوی نو ځکه هغه ډېر کم عمر کې د هغې ډایګنوز وشي او هغه شوګر چې دی هغې کې دې نه علاوه چې د دې کم بیماری چې کم پیشنټ چې موږ سره ټایپ 1 هغه انسولین ډیپینډنټ دي انسولین ډیپینډنټ مطلب چې هغې خامخا چې دی هغه انسولین علي باید د انسولین چې کوم انجکشنز یا ټابلیټس هغه انټیک د هغې دپاره ضروري ځکه
چې هغه دینه بغیر فنکشن نشي کولی. دا چې د دې بیماری چې کوم موږ سره پیشنټ دي مطلب ټایپ 1 چې کومي هغه انسولین ډیپندنت دي. انسولین ډیپندنت د سې چې هغه د لپاره انسولین اکثر ډیر زیات ضروری دی. د هغې باډي چې د انسولین انټیک نه بغیر هغه شوګر لیول مینټین چې دی هغه نشي ساتلی. دې بیماری کې ټایپ 1 چې کوم موږ سره د هغې کسی شي چې څنګه ما تاسو ته ویلو شوګر کې موږ سره دوه طریقې کېدای شي. یا خو چې دی هغه انسولین بالکل زموږ پینکریا چې کوم دی بیټا سیلز دي او هغه چې دی انسولین ریلیز کوي بالکل هغه بیټا سیلز چې دی هغه ډسټروي شي او هغه چې دی بالکل هغه انسولین ریلیز کوي نه. نو چې باډي کله انسولین ریلیز کوي نه بالکل نو هغه به هغه مینټین څنګه وساتي. نو دې سره زموږ د فزیوتراپي نن چې د ټایم اوور شو او دا چې کوم ټایم 1 پورې ما تاسو ته ډیفاین کو. انشاءالله په نیکسټ سیګمنټ کې به تاسو ته ټایپ 2 او د دې فزیوتراپي ډیفاین کوم. بیا ملاقات کیږي. الله حافظ.